نبی علیہ السلام دی ورځ بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها د ټول مؤمنینو مور تاسو کوي وی قربان نن یو وخت راځه یو بڑا لور ور سره الله سره نیولې و ایوان ورونه ور سره الله سره نیولې وی ما ته وسه شتانه بیبي ما ورته وی نور سنشتا خو یو کجور پات یک یو کجور ویچ آقا مې ورکړه وی هغه یې خولې ته واچوله په خوله کې ورته لمده کړه او بیا یې مکمله وباسله نیمه یوې ته ورکړه او نیمه خپلې لور ته ورکړه خپله یې څه ونه خوړل نبي علیه السلام په خندا شو نبي علیه السلام فرمایي ای عایشې که جنتي ښځې ته تا کتل بیا تا ته پکار چې تا به دې ښځې ته په غور سره وکړې اسلام وایي اسلام زنانو ته حق نه ده ورکړی اسلام کوم حق ورکړی دی زنانو ته الله اکبر نبی علیہ السلام فرمائی پلار دے پار سنت طریقہ دا دے چدے کور تسراؤ اول پہ احسان نور پہ اول پہ لور لور کمی دا سنت طریقہ لور دا بہت بیا مائی زرمت صحابہ کرام نبی علیہ السلام اور نور انبیاء کو زندگی ذکر چاہو اللہ نبیان دی ہر قسم صغیرہ کبیرہ گناہ نہ اللہ مانکڑی دی صحابہ کرامو زندگی سنگے وا خپل روح سره خپل خويندو سره خپل رشتہ دارانو سره الله اکبر حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نه خويندې ورکړي نه خويندې څوک د نه اولادونو نن سبا تربیت نشي کولای اخو غربت دور کې حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ نه خويندې او مور وفات شو او پلار وفات شو او د دې نه خويندو تربیت حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه خپل کولو کې بل زنانه خپل به خويندې له کول او سر کې به تیل عمر لګول سر کې به منصوب ورکولا کم څه به هم خپل باندې ور جوړول او یو لوی عمر خزا طلاق شوی خزا حضرت جابر بن عبد الله شل کاله عمر په هغه په نکاح واخیستل د عمر شل کاله او هغه د لوی عمر خزا چاته پوسټ یو چې جابر بن عبد الله ولې دومره لوی عمر خزا کوي بنا ذکر چې زما خويندې وړي دي چې زما د دې خويندو صحیح طریقې سره پرورش وکړي دې له جاته لوی عمر خزا دا خپلوانو سره سلوک نو نن یو زموږ معاشره کې سلامات دي سلوک دی سکیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی چا چې بل چا سره حق کی په پټی کې یا په بل یو شیز کې او دې هغه ته هغه حق ور عطا کی هغه ته هغه خپل حق ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه څه په ورځ د قیامت له لاس ولای او جنت ته به ځان سره